اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلہ وکلا جعلنا صالحین۔ مخکې آیاتونو کې د ابراهیم علیه السلام تذکره روانه وه. ابراهیم علیه السلام لا الله خياروالی هم ورکړی و، پیغمبري هم ورکړ وه. پلار ته قوم ته مسله بیانوله د شرک ردی کاو، هغې سره دلیل نه و. وی منګه خپل پلاران دغسې موندلي چې هغه زموږ پلار نیکه به داسې کار کوو نو موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې دا خو د الله نه سوا د بل چا بندګي کول خو دا ځان له کفر دی، ګمراهي ده. بیا تذکره کې دا د دې چې هغې ځان له بوتان جوړ کړي و. نو لوط دا ابراهیم علیه السلام ورته وی زه به د دې دپاره څه وخت به ګورم، څه لار به ګورم او دې سره سیچل به کوم. آخر وشو دا چې وخت ورته میلاو شو، راغی نو ټولې کنډ کپر کړو، یو یې پکې پرېښو. دې دپاره چې بیا سبا دته د خبرې موقعي. خلکو چې ولیدو نو خلک ځان له په جوش او په غضب کې په غصه کې راغلو، دا چا دا کار کړلی، خو غټ ظالم دی. خلکو پکې بعضې تذکره چې د ابراهیم علیه السلام شوي وه د هغې سره، نو هغې وی چې دلته کې یو ابراهیم ورته وایي دا کار باغه کړی، ځکه چې د دې تذکره کوله چې دا څه نشي کولی، او تذکره دام کړوه چې زه به وله وخت ګورم. خلکو وی زه رای ولی، رای وستو، تپوس یې ترې وکړو، د هغې جواب چې کوم وشو، خلک په ځان پورې حیران شو چې وسې چلو کو. نو خپلو زړونو کې سوچونه فکرونه کول، ځان ته وی چې دا تاسو ظالمان یئ. بیا سرونه یې ښکته کړلي او وی چې تاسو ته خو پته ده چې دی خبرې نشي کولی. ابراهیم علیه السلام ورته وی نو تاسو د داسې شیزونو عبادت کوئ، بندگی کوئ چې هغه تاسو له سره خبرې نشي کولی او تاسو له څه فایده نشي درکولی، څه نقصان نشي درکولی، یا نقصان د نه نشي اړولی، ځان هغه د نقصان نه نشي بچ کولی، نو تا به څه بچ کی؟ افسوس دی تاسو باندې او په هغه چا چې تاسو وله بندگی کوئ د الله نه سوا. خلک چې کله خبره داسې وشوه نور په غصه کې دي، وی نور څه نه کوو، خو هلکه د خپلو الهو امداد وکئ او دی وسوځوئ. وورې وله بل کو او په هغې کې ور واچو. اچولو په وخت کې ملائک هم راغلي وو چې اوس دی به سوځي په دې کې، دا خو زموږ په زړه باندې جوړه نه ده. الله ورته وی که دی ستاسو نه امداد غواړي لاړ شئ پسې امداد وله وکئ. ابراهیم علیه السلام ورته وی تاسو ته مې ضرورت نشتی، الله معیني، الله چې ما سره څه کوي نو د هغه خوښه ده. الله وی منګه دې اور ته حکم وکړو چې یخ شه او سلامتیا والا شه، صرف ابراهیم علیه السلام لا، بل چاله نه. دې خلکو دغه اراده کړوه، دغه لرګي راجمع کړیو، د ابراهیم علیه السلام ته د نقصان رسولو اراده کړوه. الله وی هغه ټول مې په تاوان کې اور زول، هغه لرګي داغي
دغسې اوس وځېدو، هغې چې کوم کار کاو هغه کار ونه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وایي که دا ټول امت را جمع شي په دې باندې چې تعالی فایده درکول غواړي نشي درکولی ده. که دا ټول خلق را جمع شي په دې باندې چې تعالی نقصان درکول غواړي هم نشي درکولی. کم څه چې الله مقرر کړي هغه به کېږي. د هغې نه وروستو اوس چې دغسې خلک وي نو داسې خلکو سره چې هغې ستا سره داسې معامله کوي، د دې خلکو سره خو بیا پاتې کېدل هم نه دي پکار. نو حکم ورته وشو چې ځه د دې ځای نه وځه، نه لاړو د شام ځمکې ته. ونجیناه ولوطا الی الارض التي بارکنا فیها للعالمین. لوط علیہ السلام هم وی د ابراہیم علیہ السلام ورارو ده. ابتدا کې ایمان په ابراہیم علیہ السلام راوړو. ابراہیم علیہ السلام په طریقه باندې خپل ژوند تیراو. وروسته ورته الله رب العزت پیغمبریم ورکړه. بیا ابراہیم علیہ السلام چې کله هجرت وکړو نو الله رب العزت والا زامن هم ورکړو، اسحاق علیہ السلام. او د اسحاق علیہ السلام نه وروستو یعقوب علیہ السلام چې هغه د اسحاق علیہ السلام زوی دی، د ابراہیم علیہ السلام نوسی دی. الله وایي دا ټول مې صالحان ګرځولي وو، دارنګې دا مې ټول مشران ګرځولي وو، او دی به خلکو ته حکم کاو د نیکۍ. او موږ دې ته حکم کړی وو د نیکۍ د کولو، د مونځ د قایمولو، د زکات د ورکولو، او دا ټولو په دې باندې عمل کوونکي او زمونږ بندگی کوله. لوط علیہ السلام تذکره راځي ورپسې مختصر، بیا ورپسې د نوح علیہ السلام تذکره راځي، ورپسې د سلیمان علیہ السلام او د داود علیہ السلام تذکره راځي. د هغې نه وروستو بیا د نورو انبیاء علیهم السلام تذکره راځي، ایوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ نور راځي. موږ ابتدا کې ویلو چې دې صورت کې د 18 انبیاء علیهم السلام تذکره ده. ونجیناه ولوطا الی الارض التي بارکنا فیها. نجات ورکو منگ آغلا او لوط علیہ السلام لا الی الارض التي بارکنا فیها، آغی ازمکی تا چی منگا برکات چولی پاگے کی للعالمین دا پار دا عالم. ووهبنا له اسحاق، او ورکو منگا دتا اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام لمنگا زوی ورکو داغا اسحاق نمو. اسماعیل علیہ السلام تذکرہ نور زیون کی راضی، رستو د اسماعیل علیہ السلام تذکرم دی صورت کی راضی. و یعقوب نافلہ، او د یعقوب علیہ السلام ولمنگا ورکن وسع. نافلہ نفل ویلکی کی زیاتی تا، مطلب دا چې دا د زوینا اخواته ده، زوی نه ده، د زوینا اخواته نوسه. وکلن جعلنا صالحین، او دا ټول ګرځولي موږ صالحان. وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا، ګرځولي موږ دی لره ائمه مشرانو پیشواګانو، يهدون بأمرنا چې دی به لار خدا زمونږ په حکم باندې، خلکو ته به لار خدا زمونږ په حکم باندې موږ چې ورته څه ویلو هغه ښودل. واوحینا الیهم فعل الخیرات، او وحی کړو موږ دې ته د کارونو د خیر، د خیر د کارونو حکم موږ دې ته کړو، وحی موږ کړو. و اقام الصلاة، او د مانځه د قایمولو، و ایتاء الزکات، او د زکات د ورکولو. وکانوا لنا عابدین، او دا ټولو زمونږ بندگی کوونکي. ولوطا، او د لوط علیہ السلام تذکره د خلکو ته وکړه. آتیناه حکما و علما، ورکړو موږ هغه ته حکمت او علم. ونجیناه من القریة التي كانت تعمل الخبائث، نجات ورکړو موږ هغه من القریة التي، دا هغې کلي نه چې کانت تعمل الخبائث، چې هغې وو چې عمل به یې کاو خبیث، د خباثتونو عمل به یې کاو.
داغي ډیر عملونه بد هغه قرآن کریم کې بعضی داغي تذکرہ شي د بعضی نورو کتابونو لیکلي سورۃ عنکبوت کې څه تذکرہ راځي وتاتون فی نادیکم المنکر الترازی الته بعضی خبرې وکوي انهم كانوا قوم سوء فاسقین ان شاء الله التبکو انهم كانوا قوم سوء فاسقین یقینا دیو ناکار قوم و فاسقان د حد نوتن کی د شریعت د دین نوتن کی وادخلناه فی رحمتنا او داخل کړو مونږه دل را په خپل رحمت کې انه من الصالحین یقینا دیو د صالحانو نا ونوحا نوح علیہ السلام تذکرہ د خلکو تو کہ اذ نادا من قبل کله چې आवाज یو کو دین مخ کې فاستجبنا له نو من قبول تیاو کړه داغه د پاره داغه د بلنې داغه د دعا فنجیناه واهله من الكرب العظیم نو موږ نجات ورکا هغه لاو داغه لرا دا غټ مصیبت نا غټ مصیبتو غټ عذابو خلق باندې راغ یا خلق ټول تبا کړه دا یو څو کسان پاتې شي دي سودی صحیح علم د شمار داغه هغه الله ته معلوم دی او بعضی خلق داوي مفسرین چې لیکي ناغوی دا کشتی کې ټول و کسان انسانانو یو نوح علیہ السلام په خپلو درې زامنو او درې انګیان دی وي بس دا ټول و کسانو بعضی د دین علاوه نور لیکل دي مختلف اقوال لی چا لګ لیکل لی چا ډیر لیکل لی چا هغه تقریباً 180 کسانو پورې دا خبره بازی کړله چې داغي تعدادو چې دومره کسانو ایمان راوړو نو یا خدا دې چې ایمان راوړې داغه نمخ کې د غر کېدو نمخ کې هغه بیا وفات شي او یا دا چې ټول بچ شي صحیح پتہ صحیح علم داغه الله ته دی نالا فنجیناه منګه نجات ورک دل او اهله او اهل د دلرا مل کرب العظیم دا غټ مصیبت نه نو د اهل دقو درې زامنو درنګیان دی وای اهلو که په دغه باندې حمل کې او کنا اهل ماندا چې کل تقی نقی فهو عالی ہر متقی پرہیزگار دا زما اہل لے نبی آپ کے انورم شامل دیش ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا امداد کر لے منگا ددو من القوم الذين كذبوا داغ قوم مقابلہ کی تکذیب کڑو زمگ دا آیاتونو انہم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین یقینا دیو ناکار قومونو غرق منگا دی ټول لرا دا ټول څومره چې د کشتۍ نه بهرو ټول غرق شي دي ټول تباه شي دي دا نه یې څوک پکې وایي پکې بوډۍ پکې پاتې وه هغه پکې ځان قصې خلک کوي بیا بوډۍ پکې وه هغه د نوح علیه السلام هېره شوې وه لګیا به درو به وایي خلک ډېرې قصې خلک کوي یو نه دا ډېرې قصې دي کوي به الله وایي څومره چې په دې کشتۍ کې ونه دقه مې بچ کړلی بس کشتی نه چې بهارو انسانانو کې ناغه مې ټول تبا کړلی و داود و سلیمان د خلکو ته تذکره وکړه د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام اذ یحکمان فی الحرث دا دواړه پیغمبران هم دي بیا بادشاهان هم دي داود علیه السلام اولنې بادشاہ دی سلیمان علیه السلام ورپسې بادشاہ دی سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی دی دا دواړه بادشاہان دي خود دې بادشاہي الله وی ما ولا بادشاہي ور کړوا دا نه چې په ګوتې کې چته بادشاہي وا دا قصې دي رسو نور زونه کې بیا خبر راځي الته ورسو ان شاء الله الته کې بیا وایو دا درو قصې دي سليمان عليه السلام ګوتې وا پای کې چې ګوتې وې پلاسو بادشاہي بوا چې ګوتې نه بیا بادشاہي نه درو وای و داود و سليمان تذکرہ کا دے خلقو تا داود علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام از یحکمان فی الحرث
کله چې دې دواړو فیصله کوله د پټي په باره کې د فصل په باره کې، اذ نفشت فیه غنم القوم، کله چې سریدل وی پای کې د شپې بزی د یو قوم، یو قوم څه کسانو داغي بزی پکې سریدل وی وکنا لحکمهم شاهدین، او موږ وو د دې فیصله ته حاضر. الله یې موږ ته حاضر او موږ د دې په مسله باندې د دې په حکم باندې دې چې کومه فیصله کوله هغه موږ لیدل. الله یې موږ حاضر او ناظر یو، بل څوک داسې نشته چې هغه هر ځای کې حاضر او ناظري. ففهمناها سلیمان، نو پوه که موږ په هغې باندې سلیمان علیه السلام وکلن آتینا حکم و علما، او هر یو لا ورکړو موږ حکمت ولا ورکړو علم ولا ورکړو. دا یو واقع شی وه. دا څه بعضې مسلې راځي فقه کې، څاروي دي هغه راغله د شپې راغله نقصان یې وکړو د شپې، نو دا څاروي والا به دا مجرمي. د ورځې راغله او د ورځې نقصان یې وکړو، نو دا د چا چې نقصان شی دی مجرمان هغه دي، بیا څاروو والو باندې بیا نقصان نشتی. دی د خپل فصل حفاظت په خپله باندې کوي، ولې نه؟ خو شپه ده نو د شپې د خپل څاروي حفاظت بیا په خپله پکار دی، ټولې څاروي بار پرېږدي. دارنګې نورې خبرې هم راځي، کله څاروی روان دی هغه دی پسې شاته روان دی، څاروي مخکې شړي، دې څاروو نقصانو کو د هغې فیصله به څنګه وي؟ دارنګې سړی مخکې روان دی، څاروي پسې وروستو روان دي، دې نقصان وکړو نو نقصان به د چا وي؟ په چا باندې به وي؟ دا فقې اوږدې مسلې دي دا ذکر کړلي. و داود و سلیمان، نو داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دا فیصله کوله. هغه څه خلکو د هغې بزې وې، ګډې بزې دي، هغه راغلي او په یو فصل کې سرېدلي، هغه فصل یې ټول تباه کړلی. دې دواړو په باره کې اوس خبره داسې ده چې دا دواړه ناست دي، فیصله ولا راغله، څه چل وکړو؟ داود علیه السلام په ذهن کې دا خبر راغله چې کوم سوچ وکړو، فکر وکړو، نو هغه وی چې هلکه دومره نقصان شوی دی چې دلته کې دا څومره نقصان چې شوی دی د هغې قیمت چې ولګېد دغه ټولې بزې د هغې په قیمت کې راځي. یو اسانه خبره ده، دقه ټولې بزې ده ته حواله شي، خبره به خلاصه شي. دا بعضې خبرې داسې چې کله داسې یو ناشنا خبر راشي، نو عام طور باندې زموږ په عدالتونو کې هم داسې خبره کېږي، بیا وایي ټیم پې کېناستو، ناغې باندې یو ټیم پې ناست دی او هغه فیصله کوي. نو داود علیہ السلام هم ناست دی، نو سلیمان علیہ السلام هم ناست دی، په دې باندې سوچ او فکر کوي. نو داود علیہ السلام ورته وایي دغسې چل به وکړو. سلیمان علیہ السلام ورته وایي نه، زما په ذهن کې خبره داسې راځي چې دغه څاروي دا به حواله کو د پټي والا ته، فصل والا ته، او دا پټی فصل دا به حواله کو د بزو والا ته. څومره وخت پورې دی به لګیا به دی به د هغې فصل خصمانه کوي دا بزو والا، چې کله فصل هغې حد ته راورسېد په کم وخت کې چې دا سرولی شوی دی، بزو خراب کړلی، هغه وخت چې کله راورسي نو دی به دا فصل حواله کي او دا بزې چې دي دا بزې به دی خپل مالک ته حواله کي. نو په دې کې نقصان به ونه شي، بزو والا به د بزو نه خلاص نه شي، هغې باندې به دغه لږې ورځې نقصان راشي، دغه لږې ورځې د بزو نه به فایده دغه د ځمکې مالک اخلي، او د بزو مالکان چې دي هغه به دغه فصل خصمانه به کوي چې دا فصل بیا خپل حد ته راورسي. نو پټي والا به خپل پټی واخلي، خپل فصل به واخلي، او بزو والا به خپلې بزې واخلي، نقصان به د هېچا ونه شي.
لګي ډېر نقصان چې دی نه به د یو مشي د بل ومشي. کم چې زیات نقصان دی خو چې بیزې د ټول نه واخلې بیزې هغو ته حواله کړي او بیزو وال دغسې خالي کېناسته که نه. دا خبره په دې باندې داود علیه السلام هم دا خبره خوښه شوه. سلیمان علیه السلام الله وایي ما په دې خبره باندې سلیمان علیه السلام په ذهن کې مې دا خبره واچوله. نو خبره بیا د سلیمان علیه السلام په طریقې په خبره باندې شوې ده. ففهمناها سلیمان، نو موږ پوه کو په هغې باندې سلیمان علیه السلام. وکلا آتینا حکما و علما، او هر یو بل ورکړی موږ د خپل طرف نه حکمت یو ول ورکړی، طاقت د فیصلې یو ول ورکړی، و علما او علم یو ول ورکړی. وسخرنا ما داود الجبال، او مسخر کړیو موږ د داود علیه السلام سره غرونه یسبحنا چې تسبیح به وي، والطیر او مرغان هم موږ د هغه مسخر کړیو. وکنا فاعلین، او موږ یو داسې کوونکي. الله دا ټول کار دا زما دی، اختیارات زما دي. غرونه گویا کول، غرونو تسبیح ویل، د مرغانو تسبیح ویل، د مرغانو تابع کېدل، دا ټول دا د الله کار دی. وعلمناه صنعة لبوس، او موږ ښودلیو موږ داود علیه السلام لا جوړول د زغرو. صنعة لبوس لکم، ستاسو دپاره لتحصنکم من باسکم، دې دپاره چې بچ کوي تاسو ستاسو د جنګ نه. جنګ کولی کېږي نو جنګ په وخت کې زغره اچولی کېږي. دا پخوانی دور و. هغه دور کې بچاو د تورې نه، د نیزې نه په دې طریقې باندې به کېده. لاندې به یې څه شی اغوستی او له پاسه به یې زغره وه. دا د تارونو د وسپنې د کړۍ به وي، او د هغې نه به یې کمیس او پرتوګ جوړ کړی و. په سر باندې به خود و، د وسپنې ټوپۍ به وه. نو دا وسپنه داود علیه السلام بل ذکر راځي النا له الحدید، وسپنه وله موږ نرمه کړې وه. دلته کې دا خلک لګیا دي وسپنې ګرمۍ، او بیا هغه چې کوم طرف ته غواړي جو تاوی یې بیا څه چې ورسره کوي، نری کوي یې پیړی یې څه چې ورسره کوي، نو هغه ګرمول نه رستو کوي. داود علیه السلام په لاس کې الله رب العزت دا طاقت یې ښودی و چې هغه ورسره څه کول، نو دغسې د وچې او د سړې وسپنې سره به هغه کول. کم طرف ته تاوال غوښتو تاوېده به هغه داسې و لکه زموږ په دې دا واړه چې کله کله لبې کوي خټو کې، خټو نه کله ځان له طبیخي جوړوي او کله یو شی جوړوي کله بل شی جوړوي. نو دقسې د خټو په شان دی، بالکل مومو په شان دی، ولې نرمه کړې وه. فهل انتم شاکرون، آیا تاسو یې شکر کوونکي. ولی سلیمان الریح، سلیمان علیہ السلام دپاره تابع کړو موږ هوا، عاصفتن تیز هوا، تجری بامره، چې چلېده به د الله په حکم باندې، الی الارض التي بارکنا فیها، هغه ځمکې ته چې برکات اچولي موږ په هغې کې، وکنا بکل شیء عالمین، او موږ په هر شي باندې پوهه. ومن الشیاطین، او د شیطانانو نه موږ په قابو کې ورکړي و د هغه، من یغوصونه، هغه چې غوپې به یې لګولې د هغه دپاره په دریاب کې، نو دریاب نه به یې ملغلرې راویسته. ویعملون عملا دون ذلک، او کار به کاو دي کارونه علاوه د دې نه، نور کارونه به هم کول. رسو سورت سبا کې بیا راځي، یعملون له من محارب و تماثیل و جفان و قدور الراسیات، هلته راځي بیا کارونه به کول، عمارتونه به جوړول، دارنګې نقش و نگار به کاو، دارنګې دیګونه به جوړول، و قدور الراسیات، دارنګې خانکونه به جوړول په شان د تالابونو، دا د جناتو به جوړول. ویعملون عملا دون ذلک وکنا لهم حافظین، موږ و د دې حفاظ کوونکي. رسو سورت سبا کې بیا سلیمان علیہ السلام واقع راځي، بیا ورته کې نور وایو انشاءالله. ونجیناه ولوطا، مخکې نه غالبا پاتو.
51 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ يَقِينًا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ يَقِينًا ورکړو موږ ابراهیم علیہ السلام لو خيار والے من قبل مخکنا یړوکوالنا یا ابراهیم علیہ السلام لمنګ ورکړو پیغمبري من قبل د موسی علیہ السلام نه مخکې وکنا به عالمین او موږ په ټولو باندې علم لرونکي وکنا به عالمین او موږ په ابراهیم علیہ السلام علم لرونکي اذ قال لأبيه وقومه کله چې خپل پلار د خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون صدی دا بوتان صدر الله تاسو د پاره په دې بوتان باندې چې تاسو په دې باندې منجوري کوونکی د دې په عبادت باندې تاسو منجوري کوونکی مستقل پناسی قالوا وجدنا بانا دی قوم ته مندل موږ خپل پلاران لها عابدین چې د دې بندگی به کولا قالوا لقد كنتم انتم ابراهیم علیہ السلام تو یقیناً تاسو یقیناً وی تاسو واباؤکم استاسو پلاران فی ضلال مبین په گمراهی ښکاره کی قالوا اجئتنا بالحق اغي وتوی آیا راغله ته موږ ته په حق باندې امنت من اللاعبین یا ته د لوب کوونکو نه موږ سره لوب کې مذاق کې غپ لګیا سی قالوا ناغي وتوی بر ربکم رب السماوات والارض وی بلکې رب تاسو رب د اسمان نو د زمکې دی الذي فطرهن غزات چې دای پیدا کړلی قال بل ربكم رب السماوات والارض وی بلکې رب تاسو رب د اسمان نو د زمکې دی الذي فطرهن غزات چې دای پیدا کړلی وانا على ذلك من الشاهدين او یقینا موږ په دې باندې د گواہی کوونکو نه په دې باندې د خبر درکوونکو نه وت الله لاکید الناس نامکم او په الله قسم خامخا چل ول بجوړو مستاسو دی بوتانو تا بعدان تولوا مدبرین رستداغ نه چوغرزی تا شاکونکی فجعلهم جزازا نو غرزول فجعلهم نوی غرزول اغه لره ټوکړي ټوکړي لا کبیر لهم مگر غټ داغی لعلهم الیه یرجعون د پاره دی چې دا خلق د تراو ګرځي قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا نوی دی خلقو چا دا کار کړل زمونږ د الہ سره انه لمن الظالمین یقینا هغه د خامخا د ظالمانو نه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم دی خلقو وی اوریدل موږ د ځوان بارکه د ځوان نه موږ اوریدل یذكرهم چې دی تذکرہ کوله یقال له ابراهيم چې ویل کی یو ته ابراهيم قالوا فاتوا به على عيون الناس خلق وی رائے ولې دې خلقو مختا دې خلقو سترګو تعالی علهم يشهدون د پاره دا خلق په گواهیو کی قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم دې خلق وی آیا تا دا کار کړل زمونږ دې الہ سره اے ابراهیم قال بل فعله هغه او کړی دې یا بل فعله آیا کړل دی لره غټ ددی یا بل فعله کبیرهم بلکې کړل دی لا مشر ددی هاذا چې دا مشر ددی دی فسالهم نو تپوسته وګ ان کانوا ينطقون کدی خبرې کولای شي فرجعوا الى انفسهم نو دی واپس شو په خپل ځانونو باندې خپل زړونو ته خپل نفسونو ته واپس شو فقالوا نو ويخبروا نفسهم تا انكم انتم الظالمون یقینا تاسو خو یې ظالمان ثم نو کیسو علی رؤوسهم بیا الټ شو په خپل سرونو باندې سرونه حقیقت کړه لقد علمت یقینا تا ته پته دا داغه مخکنی خبري جواب کوي ان كانوا ينطقون کدی خبري کولای شي نو کیسو علی رؤوسهم دی حقیقت الټ شو په خپل سرونو باندې سرونه حقیقت کړلی نو وی لقد علمت نو تا ته یقینا پته دا ما هؤلاء ينطقون چې دا خو خبري نشي کولای قالوا فتعبدون من دون الله نوې ابراهیم علیہ السلام نو آیا تاسو بندگی کوئ د دې د الله نه سوا ما لا ينفعكم دا چا چې نه تاسو لا فائدہ درکولای شي د سشي ولا یزرکم نه تاسو له ضرر درکولای شي او فل لكم افسوس دې په تاسو باندې ولې متعبدون من دون الله دا چا چې بندگی کوئ تاسو دا غي د الله نه سوا افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلي قالوا حرقوه نو وی د خلکو اوس وسوي دلر وانصروا الہتکم او امدادو کوي د خپل الہ او ان کنتم فاعلین کې تاسو کوونکی
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اوی منگا اے ورا شا یخ او سلامتیا والا د ابراہیم علیہ السلام د پارا، وارادو به کیدن او چلولو کو اراده وکړه د خلکو پاغه باندې د چلول، فجعلناهم الاخسرین، نو ګرځول موږ دی لره تاوانیان. ونجیناه ولوطا، او نجات ورکړه موږ دل را لوط علیہ السلام لرا، الارض التي بارکنا فیها، هغه ځمکې ته چې برکات جوړې موږ پاغه کې للعالمین د پاره د عالم. وهبنا له اسحاق، ورکړه موږ ته اسحاق علیہ السلام، ويعقوب نافلہ، او یعقوب علیہ السلام نوسه، وکلن جعلنا صالحین، او دا ټول ګرځولې موږ صالحان. وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا، او دا ټول ګرځولې موږ ائمه پیشواګان، مشران، ائمه امامان، يهدون بأمرنا چې لار به خود زمونږ په حکم باندې، واوحینا الیهم، او وحی کړل موږ دیتا فعل خیرات د خیر د کارونو، و اقام الصلاة د مانځه د قایمولو، و ایتاء الزکات د زکات د ورکولو. وکانو لنا عابدین، او دا ټول زمونږ بندگی کوونکي. ولوطن، لوط علیہ السلام تذکرہ د خلکو ته وکړه، آتیناه حکما و علما، چې ورکړی موږ هغه ته حکمت او علم. ونجیناه من القریة التي كانت تعمل الخبائث، او نجات ورکړی موږ هغه لره د کلیوالو نه چې هغې عمل بکاو خبیث. انهم كانوا قوم سوء فاسقین، یقینا دیو قوم ناکاره فاسقان. وادخلناهم فی رحمتنا، او داخل کړو موږ دل لره په خپل رحمت کې، انه من الصالحین، یقینا دیو د نیکانو نه. ونوح، د نوح علیہ السلام تذکرہ د خلکو ته وکړه، نادا من قبل، کله چې آواز یې وکړو مخکې نه، من قبل دینا مخکې د ابراهیم علیہ السلام نه مخکې و. فاستجبنا له، نو موږ قبولتیا وکړه د هغه دپاره، فنجیناه، نو موږ نجات ورکړو هغه له او د هغه اهل لره من الکرب العظیم، دا غټ مصیبت نه. ونصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، او امداد کو موږ د دا قوم هغه کسانو چې تکذیب کړل زموږ د آیاتونو. انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین، یقینا دیو قوم ناکار، نو غرق کړه موږ دې ټولو لره. وداود وسلیمان، د داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تذکرہ د خلکو ته وکړه، یحکمان فی الحرث، کله چې دې دواړو فیصله کوله د فصل په باره کې، اذ نفشت فیه غنم القوم، کله چې سریدل په آی کې، کله چې سریدل په آی کې د شپې بیزې د یو قوم. وکنا لحکمهم شاهدین، او موږ د هغې حکم ته، د هغې فیصلې ته حاضر. ففهمناها سلیمان، نو پوه کړو موږ په هغې باندې سلیمان علیہ السلام. وکلنا آتینا حکما و علما، او هر یو الله موږ ورکړو حکمت او پوهه. وسخرنا ما داود الجبال، مسخر کړو موږ داود علیہ السلام سره غرونه، یسبحنا، چې تسبیح به وي د هغه سره، والطیر مرغانو، وکنا فاعلین، موږ یو داسې کوونکي. وعلمناه صنعة لبوس، او ښودلی موږ هغه ته جوړول د زغرو، لکم ستاسو دپاره، لتحسنکم، چې بچ کوي تاسو من باسکم ستاسو د جنګ نه. فهل انتم شاکرون، یا تاسو شکر کوونکي یئ. ولسلیمان الریح، او د سلیمان علیہ السلام دپاره تابع کړو موږ هوا عاصفتن، چې تیزه وه، بل ځای کې وایي رخان، نرمه وه، دا جدا جدا صفتونه دي. عاصفتن تیزه وه، تجري بامره، چې چلېده به د هغه په حکم باندې، یا د الله په حکم. الارض التي بارکنا فیها، هغه ځمکې ته چې برکات اچولې موږ په هغې کې. وکنا بکل شیء عالمین، موږ په هر شي باندې پوهه. ومن الشیاطین، او د شیطانانو نه موږ تابع کړي ورکړي. من یغوصون، هغه چې غوپې به یې لګولې د هغه دپاره په دریاب کې. ویعملون عملا دون ذلک، او کارونه به یې کول د دې نه علاوه نور. وکنا لهم حافظین، او موږ یو د هغې حفاظت کوونکي. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. وقنا عذابك يا متوسل، وظلمنا بالسلام صلى الله عليه وسلم.